بهلول رحمه الله دا یو ورځ په لار روانو او ګوري چې څه ماشومان دي لوبې کوي، په لوبو کې مصروف دي، څنګه چې په دې لارو کوڅو کې ماشومان او په لوبو کې مصروف وي. دغه رنګې ماشومان دي راغونډ شوي دي، خپلو کې لوبې کوي. یو ماشوم دی هغه یو طرف ته ناست دی، خفه ناست دی، په خفګان کې دی. بهلول رحمه الله وایي زه د دغې خفه ماشوم طرف ته ور روان شوم، پوښتنه مې ترې وکړه چې ای ماشومه دغه نور ماشومان ستا ملګري ستا همزولې په لوبو کې مصروف دي، لوبې کوي، او ته یو طرف ته په خفګان کې ناست یې، ولې د ماشومانو سره دې جنګ کړی دی؟ دې په لوبو کې نه پرېږدي که څه مسله ده؟ او ما ورته ویل که دې تا سره چېرته جنګ کړی راشه چې روغه درته وکړمه، دې سره په لوبو کې شریک شه، لوبې وکړه. وایي هغه ماشوم داسې ما طرف ته وکتل او ما ته یې وویلې چې ولې موږ الله رب العزت د دنیا ته لوبو ته رالیږلي یو، او د قرآن عظیم الشان دا آیت یې راته وویلو چې افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. قرآن کې الله فرمایي چې ولې ما تاسو عبث پیدا کړی یې، تاسو به زه خپل طرف ته راغواړم نه، تاسو ما طرف ته واپسی نه کوئ، ما طرف ته به راځئ نه، چې تاسو په دنیا کې ننوتي یې، د دنیا په دې مزو کې، په دې عیش او عشرت کې خپل ژوند جوړ کړی دی، د دنیا په دې عیش او عشرت کې په دې مزو کې شپه ورځ ځان مصروفه کړی دی، ولې تاسو ما طرف ته راځئ نه؟ وایي دې ماشوم چې کله ما ته دا آیت وویلې زه ډېر حیران شوم. ما ورته ویل چې بالکل دا خبره خو صحیح ده. وایي ما ته پته ولګېده چې دا ماشوم ډېر قیمتي ماشوم دی. وایي زه ورنږدې شوم چې څه نصیحت راته وکړه. وایي ما ته ویلې چې سفر ډېر اوږد سفر دی او د دغې سفر دپاره تیاری کوه. مرګ یې ورته یادولو چې د مرګ دا سفر ډېر اوږد سفر دی، دې دپاره تیاری وکړه، دنیا دا ژوند دی موقع ده، در سره تیاری وکړه. وایي زه ډېر سخت خفه شوم، په ما باندې یو قسم یره راغله، یو طرف ته شوم او ومې جړل چې دومره وړوکی ماشوم او دومره قیمتي خبرې چې تپوس یې کوم چې لوبې ولې نه کې، نو دی راته د قرآن آیات پیش کوي چې ولې موږ دنیا ته الله عبث را لیږلی یو، موږ به الله طرف ته ورځو نه. دویم تپوس چې ورنه کومه چې ما ته نصیحت وکړه، ما ته وایي چې د مرګ تیاری وکړه، هغه سفر ډېر اوږد دی. وایي چې کله زه لږ برابر شوم، ساه مې برابره شوه، وایي بیا ورنږدې شوم. وایي ما ورته ویلې چې ته خو ډېر وړوکی، تا ته دا سوچ څنګه راغو؟ د دې دنیا او د هغې دنیا دا سوچ تا د څنګه راغو؟ وایي دا سوچ ما ته داسې راغو چې زما مور کله په کور کې تنور بلی، تنور روټۍ پخوي یا ترکاري پخوي. وایي زما هغې ته خیال وي، وایي چې کله په تنور کې دا غټ غټ لرګي واچوي، وایي اور چې ورته ولګوي نو هغه نه سوځي. وایي بیا زما مور راولګي، وایي واړه واړه دا لرګي لختې راغونډوي او هغه د غټو لرګو سره واچوي، بیا چې هغه وړو ته اور ورکړي، هغه وړو نه اور جوړ شي، دا غټ لرګي م ورسره وسوځي. وایي ما سره یره پیدا شو، ما سره سوچ پیدا شو چې اسې نه الله رب العزت د قیامت په ورځ په جهنم کې دغه غټ غټ خلک ور واچوي او بیا الله رب العزت هغې ته اور لګوي، اور ورته نه لګي، اسې نه چې مونږ ماشومان راغونډ کړي او په مونږ باندې اور ولګوي او زمونږ د وجې نه جهنم ګرم نه شي، الله په مونږ باندې جهنم ګرم نه کړي. وایي ما سره دغه یره ده او د دغې یرې نه ما د دنیا ټولې مزې ټولې لوبې پرېښې دي او د الله رب العزت په تابعدارۍ د هغه په بندګۍ کې خپل ژوند تېروم او د هغې دنیا تیاری کوم د اوس نه. څومره د سوچ خبره ده، یو ماشوم او دومره غټ سوچ او دومره درنې خبرې. یو بزرګ وایي زما د انقلاب دپاره صرف یو واقعه، زما ژوند دی چې بدل کړی دی، زما رابطه چې کمې خبرې د الله رب العزت سره زما رابطه جوړه کړې ده او زما ژوند دی بدل کړی دی، هغه صرف یو واقعه وه. هغه واقعه وایي د واورې والا وه. وایي د ګرمۍ سخت موسم و او وایي زه په یو بازار تېرېدم، د ګرمۍ موسم و، یو واورې والا هغه واوره خرڅوله او په دې کې د وریځې موسم راغلو، د باران حالت راغله. وایي د واورې والا چغې وهلې چې ای خلکو راشئ، زما واوره ویلې کېږي، ما نه دا واوره واخلئ، زما چې کومه ګټه ده، زما چې کوم
چغې وهلې چې ای خلکو راشئ زما واوره ویلې کېږي ما نه دا واوره واخلئ زما چې کومه ګټه ده زما چې کوم د بچو خوراک دی هغه ما نه روان دی راشئ ما نه دغه واوره واخلئ وایي ما چې کله د دې واورې خرڅوونکي دا خبرې واورېدلې وایي زه ډېر زیات خفه شوم چې دا خو ډېر ناشنا الفاظ وایي دا کم ژوند کمه زندگی چې الله موږ ته راکړې ده دا خو ورځ په ورځ زموږ نه ځي ویلې کېږي رانه روانه ده نو ما سره د وخت قدر پیدا شو چې د وخت قدر دا کول پکار دي دا نن چې موږ تاسو ته الله دا دنیا راکړې دا ژوند دې راکړی دی دا وخت یې راکړی دی دا دې دپاره دی چې موږ د قبر تیاری وکړو دغه منټ زموږ قیمتي دی اردو کې یو متل دی وایي جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے تر کومې پورې چې ستاسو په وجود کې ساده روح دی دا موږ سره چانس دی موږ تاسو ته پکار دي چې الله رب العزت راضي کو د الله رب العزت ډېر عبادت وکړو الله رب العزت دې موږ تاسو ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العزت دې موږ سره د وخت قدر پیدا کړي کوم خلکو سره چې د وخت قدر پیدا شو بس د دې بیړۍ پار ده واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين